پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورته ویلې ول ستا پر کور والا زما سلام وایه ورته وویل ته په روزه کې عمره وکړه دا د حج برابره ده په روزه کې سړی عمره وکړي دا دی لکه د حج څو ثواب دی که یو چا حج نه و کړی هغه به وایي چې ځه نو بس ټیک ده دې بعده به موږ عمرې کوو حج لره به نه ځو یا بېوقوفه مه کېږه او شین خر مه کېږه صحیح سلو ثواب یې ډېر دی نو بیا د حج خو بیا خپل فرضیات دي نو و د الله رسول فرمایي په روزه کې نه دی په روزه کې نفل دونه ثواب لري لکه فرض یو په اویا دی اوس په څه چم کوې صحیح سلو نو دلته دا زه څه وکړم یا رسول الله ته داسې وکړه ته په روزه کې یو عمره وکړه دا نو یوه زنانه نه دوې درې زنانې داسې وې چې غوښتې د پیغمبر علیه السلام سره حج لره ولاړ شي خو نه بیا پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک ورته ویل په روزه کې عمره وکړه دا دی لکه چې حج وکړي د حج برابر دی او دا بل حدیث د مسلم پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک فرمایي وتعدلوا حجة او حجة معي دا داسې دی لکه سړی چې حج وکړي په روزه کې عمره کول دا دی لکه حج وکړي او بیا بله خبره دا ده داسې حج لکه زما سره چې راسره وي داسې حج لکه زما سره چې راسره و اوس خبره دا د عجزانو په دنیا کې شیطانان ډېر سته منافقان ډېر سته یو سړی حج لره ځي وایي یاره دا نو څه کوي دویم حج کوي نو باید چې دا روپۍ غریبانو ته ورکړې وای عمره کوي وایي یاره دا دونه عمرې نو څه کوي خو یو غریبانو یتیمانو ته یې ورکړه په ظاهره ډېره ښایسته خبره ده په ظاهره ډېره ښایسته او خوږه خبره ده خو په اصلي کې خبره دا کم سړی چې دا خبره کوي هغه خپله حج لره هم نه ځي عمرې لره هم نه ځي او دا خپلې روپۍ و غریبانو ته هم نه ورکوي ګورې زما او ستا په حج د ده غرض دی زما او ستا په عمره د ده غرض دی چې ته دی وکړه دا پیسې فلاني غریب ته ورکړه پیسې زما دي نو غریب ته زه ولې ورکړم پیسې زما دي ستا مشورې ته ضرورت څه ولو صحیح سلو نو لہذا ته داسې وکړه ستا دا فکر دی چې یاره دا پیسې سړی یو غریب ته ورکړي ثواب یې زیات دی ته خپلې ورکړه که ته ما ورکړي دي کله دې ورکړي دي ته خو لږ ښه کیسه وکړه اصل و 1.5 سل هغه 200 ښه درواغ به نه وایه ها منم عبدالله ابن عباس فرمایي رضی الله تعالی عنه وایي زما په فکر باندې چې سړی دویم حج کوي دا دویم حج روپۍ راواخله یو یتیم دی کور یې خراب دی ورکړه یوه کونډه ده کور یې خراب دی دا روپۍ ورکړه یوه بچی ده د نکاح ترتیب یې سوی دی واده یې نه برابریږي دا پیسې ورکړه یو بچی دی د نکاح ترتیب کوزده سوې ده واده نه کیږي روپۍ نه لري دا روپۍ ورکړه تر هغه حج ثواب زیات دی عبدالله ابن عباس فرمایي دا زما خپله رایه ده عبدالله ابن عباس فرمایي لیکن پیغمبر علیه السلام مبارک فرمایي الله فرمایي تاسو حجونه عمرې ډېرې کوئ حجونه عمرې نو پیغمبر علیه السلام مبارک په دا نو خبر چې دا دویم حج د دا غریبانو خیال ساتل ډېر ثواب لري نو پیغمبر صلی الله دا خبره نه کوله دا خبره ولې نه کوله ها زما خپل شرح صدر ده از شیخ صاحب فرمایي شیخ زکریا صاحب رحمه الله وی عبدالله بن مبارک حج لروانو نو بیا پر لار یو زنانه واغه د حج دپاره یو وشمش اخیستی پر یو ټپ باندې زنانه ناسته وله هغې دغه بطخ مردار سوی د هغه غوښې کټولې کور ته یې وړلې بیا د پوښتنه ځینې وکړه هغه ویل خپل کار کوه خیر بیا دی پسې رالی کور ته بیا یې ورته ویل چې خورې خیر خو به یې هغه ویل داسې خاوین مې وفات سوی دی زه کونډه یم 3-4 لوڼې مې دي د باندې نسم پرېښولی نو بس کور ته شی نه لرو د هغه حرام موږ ته الله حلال کړي دي چې مازې ګزران ورباندې وکړو د ویل زما ډېر زړه ورباندې وسوځل شو بیا ما دا ټولې روپۍ و دې ته ورکړې د دې و کور ته مو ورکړلې بیا چې کله خلک د حجه سره رالو چا ویلې پر عرفات مې ولیدې بیا څه شوې پر مزدلفه مې ولیدې بیا څه شوې پر مینا مې ولیدې بیا څه شولې نو دی ویل زه حریان شوم زه کله ولاړم نو د شیخ صاحب رحمه الله فرمایي بیا د به دا شپه خوب لیدی د حجه بعد چې خلک رالو د الله رسول ورته وفرمایلې دا زما اهل و دا زما مطلب سیدانو د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د کورنۍ نو تا هغو ته دا روپۍ ورکړې ته حج لره نه ولاړې الله ستا په شکل یو فرشته حج لره واستوله هغې فرشتې په تا پسې حج وکړي
وسه دا رقم خبرې دي څه زموږ دی شیطانت و منافقت دی هسې د ځانه خبرې کوي که یو سړی ما له رالی چې مولوي صاحب ما ته مشوره راکړه نو بیا به زه مشوره ورکړم ټیک دی ته خپله مشوره ورکړه زه به خپله ورکړم خو مشوره منل ضروري نه دي مشوره منل ضروري نه دي بیا یو بل تورې درته وایم عزیزانو خبره داسې ده چې تاسو کم خلک ډېر خلک ستا هغه د حجونو عمرې ډېر کوي هر کال روان دي اجي صاحب ماجد یې جوړ کړی دی هر کال دی حج عمرې لري ځي مسجد مولوي صاحب د قرآن شیخ د قرآن مفسر شیخ الحدیث د شپېتو د اویا کالو یې هغه نه یې تللی غریب یې د اجي صاحب زما دا مشوره ده او ښه مشوره ده یو وره دا مولوي صاحب واستوه مسجد امامان واستوئ حج در باندې زده کوي عمره در باندې زده کړه حج در باندې ووایي عمره در باندې وویله هر کال روان یې ولاکه په دا پوهېږي چې د تحیات او د دوای قنوت څه فرق دی په دا ولاکه پوهېږي انو چونکې خدای روپۍ در کړی دي ښه زورور پاسپورټ لري هره ورځ غلی د خلکو دا خیال دی نو ډېر بختور سړی دی بختور نه دی بختور نه دی د جهان جاهل دی ولاکه په عرفات سر خلاصیږي ولاکه په مزدلفه سر خلاصیږي ولاکه په مینا سر خلاصیږي ولاکه په طواف زیارت سر خلاصیږي ولاکه په صفا مروه سر خلاصیږي هر کال روان دی چې مولوي صاحب په بخاري او په مسلم کې برای راست ویلی دی په قرآن کې هغه بیا نصیب نه کېږي ترتیب نه کېږي صحیح سلو غني خان عجب یو شعر ویلی دی اوس په یاد رالی وایي چاته چې شی نه ورسیږي یا نصیب سي یا تقدیر سي چاته شی نه رسیږي څه وایي و یاره نو بس ما په نصیب کې دا شی نه و سوی بس په تقدیر کې دا شی نه و لیکل سوی صحیح نو بس دیم د هغه خبرې سره کړي دي یا ته داسې وکړه پاسپورټ یې ور جوړ کړه ور جمع یې کړه جاز پیسې ور جمع کړه بیا ته ووینې چې نصیب یې سوی دی که نه دی سوی صحیح سلو دا مه کوئ خپل ملایان واستوئ او بیا دعاوې درته کوي او که ته هر کال ځغلې مولوي صاحب دې په ډېر مبارکۍ ستړی کوي او که مبارکۍ له نه درلې بیا خوا دې هم بدوي مبارکۍ له نه ورلې زما په کتاب خدا کیسه د دې بعد انشاءالله نسته منم محمد رسول الله مبارک فرمایي حج رالی ورسې مخ لره ورسې تا دوه راته وکړه هغه دغه اجان نه دي ښولې نه هلته چې پتې کولې په نسوار پسې دی لیونی لکه ابراهیم علیه السلام چې په الله جل جلاله پسې څنګه سرګردان و دی په نسوار پسې دی لیونی په سګریټ پسې داسې لیونی ای ورته ویلې مولوي صاحب قسم د حج نه مې چرس ورسول څنګه دې ورسول ومې رسول هلته بیا سره ناست کولې د دې مخ لره ورتلل څنګه دي ملایانو څخه پوښتنه وکړئ نه دی په ما پسې چې یو نیم نسل تقریرونه کړي دي مخ لره ورتلل څنګه دي اجر راغلی دی څو ورځې سپین دستمال پر سر یې ابه څو ورځې بعد منزل هم نه راځي لمنځونه هم پاتې شي دروغ زنان یو راغلی و د حج ژر یې هم پرېښی و لنګوټه یې هم تړله ما لنګوټه وکاږه دوکاندار سړی یا مولوي صاحب الحمدلله څو ورځې بعد چې کتل ژره څه کښنۍ سوې څو ورځې بعد چې کتل ژره پوره کښنۍ سو څو ورځې بعد چې کتل لنګوټه ګر څه ورکه سو څو ورځې بعد کتل خولۍ لا نه افسر درواغ مه وایه زموږ دې سره خبر یو د ملایان ته یې نه پېژنې دا دی چې ستا دپاره دونه منډې وهي زه مې پېژنم صحیح سلو قسم د کوم پیسې سر خلاصېږي هسې خدای روپۍ در کړي دي بس په هغه روپۍ که څه ښایسته وي که نه دا روپۍ در سره علي دي که بیا به مجلس سره کوو نو چې ته مولوي صاحب واستئ پر عرفات دعا درته وکړي د سترګې اوښکې وبهېږي څنګه به وي صحیح سلو او که ته وایه داسې د نو ملا وګوره عمره وایه چې خدای نه دي در باندې فرض کړي صحیح ده ټیک ده بیا چې کله زه تا ته غسل در کوم دا خدای پر ما نه دي فرض کړی مولانا بجلیګر صاحب ویل دی غسل به درکړم نه به حلال نه به مردار صحیح ده داسې غسل به درکړم زه هم انسان یم چې پر کوم شي تاله خشم درځي پر هغه معلوم خشم راځي پر کوم شي ته پریشانه کېږې په هغه زه هم پریشانه کېږم په کوم شي چې ته خوشحاله کېږې هغه زه هم خوشحاله کېږم نو ته زما د خوشحالۍ ولې خیال نه ساتې زما د خوشحالۍ ولې خیال چې دی هغه نه ساتې دا خبره بیا ختمه سوه عزیزانو